سما عزت مندو مسلمانانو ورونو زنن تاسو ته د اتحاد المؤمنین او د ایثار په عنوان باندې سما روزات پیښول غواړم. ګرانو اوریدونکو مسلمانانو، نن دا خبره بالکل واضحه ده چې د مسلمان په هر ځای کې ناکامي شروع ده. نه د دوی چېرته عزت شته دی او نه چېرته د مسلمان هغه روح شته. د دنیا په یو ملک هم نن سبا د مسلمان نه هیڅوک نه یریږي. په علمي سطح باندې په مسلمانانو پورې ټوکې کولی شي. دوی یو کمزورې امت متصور کولی شي او تر دې چې د دوی رهبر او رهنما د دوانو جهانو سردار پسې هم ټوکې کولی شي. د ازواج مطهراتو هم بې حرمتي کولی شي. د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنه خلاف کتابونه لیکلی کېږي او دا ټول کارونه ځکه کېږي چې د مسلمان روب او دبدبه ختمه شوې ده. چې د کوم مسلمان په یو وخت کې د کیسر او د کسرا په شان سوپر طاقت د ترېنه هم رپېدو. نن د اسرائیل په شان ذلیل قوم هم د دوی نه نه یریږي. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې ما کله ټول حالات مطالعه کړه. ما چې کله ډېره زیاته مطالعه په دې باندې وکړله، نو ما ته د دې خبرې پته ولګېدله چې آیا نن د مسلمان هغه روح او هغه دبدبه ولې نشته دی. نو ما ته دا خبره معلومه شوله چې د مسلمان هغه روح او هغه دبدبه ځکه نن په دې دنیا کې نشته دی چې د مسلمانانو نن په خپل منځ کې اختلافات پیدا شوي دي. نن سبا مسلمانان د یو بل وینو تویولو ته تیار دي. نن سبا مسلمانان په یو بل باندې د کفر فتوی لګوي. نن سبا مسلمانان په خپل منځ کې جنګ او جدال کوي. نن سبا مسلمانان د یو بل سره په معمولی خبرو باندې پښتوګانې کوي. او نن سبا د مسلمانانو په خپل منځ کې د اتفاقي راغلي ده. نو کله چې ما دا هر سره مطالعه کړله او ما دا هر سره ولیدله او ما د دې دنیا په هر څه باندې نظر واچولو، نو ما ته دا معلومه شوله چې آیا د مسلمان نن دا روح او دبدبه ځکه ختمه شوې ده چې مسلمانان نن سبا په خپل منځ کې د اتفاق شوي دي او نن سبا په خپل مابین کې اخته دي او د یو بل سره په جګړو شوي دي. نو ځکه نن سبا کفر غالب شوی دی او مسلمانان مغلوب شوي دي. زما عزتمندو مسلمانانو، چې دا هر څه ما وکتل، نو زه ډېر زیات حیرانه او پریشانه شومه چې دا هغه امت چې د نبی علیه الصلاة والسلام په مسلسل محنت سره دوی ته هغه مقام نصیب شوی و چې د عمر دشمنان په خپل مابین کې رونه ګرځېدلي وو. چې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د مختلفو علاقو اوسېدونکي وو او د مختلفو قبیلو سره تعلق لرونکي وو او د هغوی ژبه او رنګ هم جدا وو، لیکن هغوی د ژبې او د نسل د قومیت د نبی علیه الصلاة والسلام محنت او مشقت هغه ټول امتیازات ختم کړي وو او په خپل منځ کې به یې د رونو په شان ژوند تېرولو. راشئ زما مسلمانانو ورونو، چې زه نن تاسو ته د صحابه کرامو په خپل مابین کې د اخوت او ایثار یو نظام وښایمه. حضرت ابو جویحیم بن حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د یرموک په جنګ کې ما د خپل تره زوی تلاش کولو او د اوبو یمشکې زمې ځان سره واغېستله او ما دا ویل چې ممکنه ده چې هغه به تږې شوی وي چې زه ورباندې اوبه وڅښمه. اتفاقا مې هغه داسې ځای کې پروت ولیدو چې د مرګ په حالات کې و او ساه یې په وتلو وه. ما ترېنه تپوس وکړلو چې د اوبو ګوټ ترکمه.
نو هغه راته وویل چې او د اوبو یو بوټ را باندې وسکا په دغې وخت کې په یو بل کنډک کې یو صحابي د اواز وکړلو نو دې د مرګ په حالات باندې پروت و نو ده ورته وویل چې لاړ شو دا اوبه هغې صحابي لا ورکا دی وایي چې زه کله لاړم ما هغه اوبه هغې بل صحابي ته ورکولې نو هلته کې یو بل صحابي د اواز وکړلو نو دې بل صحابي ما ته وویل چې زه خو د مرګ په حالات باندې پروت یم دا اوبه والا ما ته ضرورت نشته دی زمانې ډېر ضرورت دی بل صحابي ته دی ته لاړ شه او دا اوبه هغې بل صحابي ته ورکا زه چې کله لاړم هغې بل صحابي له مې دا اوبه ورکولې نو هغه چې کله دا اوبه وڅښلې چې زه بیا را واپس کېدم د حضرت ابو جهیم نام ساوتي وا شهید شوی و دې د دنیا نه رخصت شوی و د ځنکدن په حالات کې او تږی و اوبو ته یې ډېر زیات ضرورت و چې دې بل صحابي راووتو نو دې وویل چې دا اوبه لاړ شه هغې صحابي له ورکا چې کله را واپس شوم زه د مرګ په حالات کې پروت و ساه یې وتې وم زما اوریدونکو مسلمانانو دا و زمونږ د اسلافو او زمونږ د مشرانو خپل مابین کې د اتفاق او د اخوت زندګي چې هغوی خپل سرونه ورکړله یو مثال یې د خپل اتفاق د ټولې دنیا ته پرېښودلو ای زما محترمو مسلمانانو دا زمونږ د اسلافو او مشرانو ایثار او قرباني وه چې دې ته به کله قیصر او کسرا کتله نو د هغوی په اینو کې به زلزله راغله ای زما مسلمانانو واورئ زه تاسو ته یوه بله واقعه ذکر کوم حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي یو صحابي له چا ته هدیې کېدوي چې لږ سر ورکړلو د هغې صحابي خیال راغللی چې زما فلانې ملګری ډېر زیات ضرورتمند دی او بال بچی هم ډېر دی او د هغه کور والا ډېر زیات محتاج له ما نه دې سر ته نو د دې وجې یې هغه سر هغوی ته راولېږلو د هغې صحابي د یو بل ملګري په باره کې هم دغه خیال راغلی او هغې دا بل ملګري کا دغه د چیلۍ هغه سر ولېږلو زما مسلمانانو ورونو دې اتفاق ته وګورئ دا اتفاق په قرآن مجید سره راځي او دا اتفاق د نبي علیه الصلاة والسلام په مبارکو او خوږو طریقو باندې راځي دغه رنګې په اووم کورونو باندې هغه د چیلي هغه سر وګرځېدلو او واپس هم هغه کور ته راغللی د کم کور نه د چیلي هغه سر په اول ځل باندې وتی و یعنې د هر یو صحابي سره دا غم و چې زه دې خیر دې نهر پاتې شم زه دې خیر دې وږې پاتې شم زما په بچو په ښځه باندې ډېر دې کوي وږه او تنګه تېره چې زما دا بل مسلمان ورور په فایده کې پاتې شي زما عزتمندو مسلمانانو چې کله الله جل جلاله د صادقانو د مینې او محبت او قربانۍ ته وکتله الله جل جلاله آیات نازل کو ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم الله جل جلاله او تاسو مسلمانانو ته اتفاق او د اتحاد زندګۍ تېرولو توفیق را نصیب